الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعطع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا احسان اللہ صاحب، محترم د بهرنا راغلي مېلمنو، د فارغ شو ماشومانو، د هغوی والدین حضرات او خوږو طالب علمانو، زموږ ډېره زیاته خوش قسمتي ده چې په دې لنډو ورځو کې د هغې فصل دا دویم قسط دی کومه خواري مونږه د اول ورځو نه شروع کړې وه، دا د هغې یو بهترین قسط دی. زه تاسو ته تفصیل بیا بیانوم. دې سره د والدینو نه زیات زما دپاره او زمونږ د استادانو چې کوم خوارکښ ټیم دی دلته، هغوی دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ باعث دی چې مونږ کوم کوشش شروع کړی و د هغې میوه کال په کال باندې الله پاک مونږ ته په ډېر ښه شان باندې راکوي، او موږ امید لرو چې دا به انشاءالله زمونږ د دنیا او د آخرت د دواړو د خلاصي او د نجات او د کامیابۍ ذریعه ګرځي. ما حدیث مبارک لوستلی دی، هغې کې الله پیغمبر فرمایي چې د قرآن مجید ماهر، قرآن مجید ښه تلاوت کوونکی، په هغې ښه پوهېدونکی، په هغې باندې ښایسته عمل کوونکی، دا به د معززو محترمو فرشتو سره به د دې مقام وي، د دې ناسته پاسته به د هغې سره وي. او بیا چې څوک قرآن لولي او هغه په هغې کې نښلي رانښلي، ژبه یې لوړه ده، مشکلات دي ورته، او دا کار په هغه باندې ګران وي، نو الله بدله دوه اجرونه ورکوي، یو د دې نښتلو رانښتلو، او دویم د قرآن سره د مینې د اظهار په طور باندې د هغې د زده کړې او د هغې سره مینه ساته، الله به هغوی له دوه اجرونه ورکوي. عزتمندو، انسان چې کوم یو څیز جوړوي، کوم مشین جوړوي، استری جوړوي، ټلویزیون جوړوي، فریج جوړوي، موټر سایکل جوړوي، ګاډی جوړوي، د هغې سره یو ګایډ ورکوي، یو کتابچه ورکوي، او په هغې کې دا هدایات وي چې دا پرزه به داسې استعمالوي، دا به داسې استعمالوي، دا کار به په دې وخت کې نه کوې، دا به په دې وخت کې نه کوې. ګاړو والو ته هم د دې پتې چې یاره دا هدایات داسې دي، ډیزل به په دې ځای کې اچوې، پټرول به دلته اچوې، استري به څه وخت کې، دا سوچ به کوم ځای کې ورکوې، به کوم وخت کې به نه ورکوې. د دې مهارت زمونږ لویو وړو زنانو نارینهو ټولو ته شته، ځکه چې هغه زمونږ په دې روزمره ژوند کې د هغې استعمال دی. کله کله غلطي وشي، نو د هغې غلطۍ په وجه باندې بیا نقصان ملاویږي، بیا تاوان ملاویږي. نو د انسان چې چا جوړ کړی دی چې د هغه د ټول کائنات مالک دی، خالق دی، رازق دی،
هغه هم دلته د هدایاتو یو مجموعه رالیږلې ده چې هغې ته قرآن مجید وایي. نو چې د انسان د خپل جوړ کړی شوي څیز دومره خیال ساتي، دومره هدایات ورکوي، نو الله چې دومره یو قیمتي مخلوق جوړ کړی دی نو هغه ته به لازما هدایات ورکوي. دې وخت کې دا کار کوه دا به نه کوې، د دې به فایده وي، زه به خوشحاله یم، د دې به نقصان وي او تا ته به دا د نقصان ملاوي. قرآن مجید کې هم دا خبرې دي، بل څه پکې نشته. خو زموږ مزاج دا جوړ شوی دی چیرې قرآن مجید سره مینه خو لرو، جذباتي غوندې کې مینه یې زمونږه، خو چې کله د هغې د هدایاتو مبارکې څوک تفصیلات بیانوي او یو کمزوري په ما کې موجود ده، هغه ځای کې بیا زما حوصله لږه ګډه وړه شي. رسم باندې راته وایي دا رسم مه کوه، دا رواج مه کوه، دا میراث داسې تقسیم کا، دا پیسې داسې ورکه، دا غم داسې کوه، دا خادي په دې طریقه باندې کوه. دا هدایات دي چې زمونږ په دې کتاب کې چې کوم الله د دې خپل جوړ کړی شوي انسان دپاره ورکړي دي. نو کوم کسان چې د دې هدایاتو خپلولو نه پس هغې لار باندې روان دی، نو په دنیا کې تاوان بیا وني، نو بیا وني به خو آخرت کې به چېرته تاواني نه وي. قرآن مجید کې چې چېرته هم د کامیابۍ ذکر راځي نو هغه دې ځای کې ټماټرو د پیازو کامیابي نه وي، د هغې نه مراد د آخرت کامیابي. نو دا کتاب لوستل، دې باندې عمل کول، قاري صاحب څوک چې په هغه وخت کې راغلي وو داسې ښایسته تلاوت یې وکړو چې ډېر خوند یې وکړو، ډېر زیات سړي باندې ښه ولګي چې یاره دا ما هم داسې ویلی شوی نو دا به ډېره زیاته ښه وه. دا هم د دې ماشومانو نه دا خلک جوړېږي، دا کومه خواري چې دلته روانه ده، دا ماشومان بیا ورو ورو دغه سټیج ته رسېږي. عمر فاروق صاحب سره یو ځل د دې امت ډېر قیمتي کسان ناست وو، قیمتي کسان صحابه کرام. نو هغوی ورته ووایي چې یاره زما د زړه کې یو خبره ده، تاسو څه تمنا وکړئ، څه آرزو وکړئ چې یاره ستاسو زړه کې کومه آرزو ده. د نیکو خلکو په مجلس کې تمنا هم عجیبه غونده کېږي. نو هغه یو ملګري ووایي چې یاره خلیفه زما ذهن کې خو دا ارمان دی، دا مې آرزو ده چې دا کور ټول د سرو زرو د سپینو زرو ډک وی او ما دا ټول د الله په لار کې ورکړي. لږ ساعت پس په هغه مجلس کې خاموشي غونده کې راغله، بل چا تمنا آرزو نه کوله او ټول په دې انتظار وو چې دا عمر فاروق صاحب به څه آرزو کوي. عمر فاروق صاحب آواز په هغه مجلس کې اوچت شو او هغه دا وایي زه هم یو تمنا کوم، زما هم یو آرزو ده، زما آرزو دا ده چې کاش په دې مجلس کې نن د حضرت ابو عبیده ابن جراح، د حضرت معاذ ابن جبل، حضرت سالم د ابي حذیفه غلام آزاد کړی شوی هغه یو نوم مې بل واخیست چې دا خلک نن ژوندی وي نو دا به ډېره زیاته. نو د دې یو سړي په باره کې چې هغه قرآن سره کوم تعلق و، زه مختصر خبره هغې په باره کې کومه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را روانه وه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله مسجد نبوي کې یو سړي تلاوت کو او هغه تلاوت په داسې یو انداز باندې و چې عایشه رضی الله تعالی عنها بې اختیاره هغې ته غوږ ایښودلو ته ودرېدله، کافي ساعت یې واخیست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې راغله هغوی تا خو کوم ځای ایساره شو؟ یا رسول الله په دې مسجد نبوي کې دننه یو سړی تلاوت کوي او داسې دی چې څوک پرې راځي نو راوختی دی نه شي. وی راځه چې ورشو، څادر یې داسې په ځان پسې راښکودو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورغی خواته ورته ودرېدو، خو هغه ته دا پته نشته چې ګینې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی زما تلاوت اوري. او واقعي د هغه اواز چې کله هغه بره وکتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سترګې مخامخ شوې
سترګو نه اوښکې بهېدلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم الفاظ ویلي وو د هغه په باره کې نو هغه دا و چې څه ښایسته دی زما هغه رب چې ستا غونده کې قرآن ویونکي پیدا کړي دي زما په امت کې. زما څه ښایسته رب دی ستا غونده کې خلک پیدا کړي دي چې هغه داسې قرآن مجید وایي، او هغه بیا په جنګ یمامه کې شهید شوی و، هلته هم قرآن مجید وی، یو لاس کټ شو بل لاس کټ شو، دې ځای کې خپله جنډه خښه کړله او بیا یې سټ هم پرې کړلی شو، لیکن هغه ځای کې تلاوت په میدان جهاد کې هم ویل. دا زمونږ دا ماشومان تاسو به ووینئ، اوس څوک واړه دي څوک لوی دي، چا باندې چا یقین راځي او چا باندې نه راځي چې دا ترجمه کړې ده، د حفظ کړی دی، نو دا زمونږ ډېره زیاته د خوش قسمتۍ یو ذریعه ده. محترم مولانا صاحب زمونږ د مدرسې افتتاح 1998 کې شوې ده. 1998 کې ډېر مختصر غونډه کې کار و، زمونږ ماشومان لږ استاد یو او دوه، قاري شازي شاه صاحب وړوکی ماشوم و، چا به دا اعتبار هم نه و چې دی به له خلکو د قرآن مجید یاد کړي او سبق به ووایي. اوس ماشاءالله د هغه نه یو ډېر جرار عالم دین او یو ډېر خدمتګار د دې ماشومانو د دې قرآن مجید ورکړی دی، باصلاحیته استاذ دی، ډېر زیات تکالیف یې تیر کړل، لیکن دا بوټی د هغه په لاس باندې کله یوه څانګه کله بله کله بله ډېره دنګه لوړه ونه د هغې نه الله پاک جوړه کړې ده. د هغې نه پس دې ځای کې بیا موږ یو بله شعبه په ټکني بالا کې قایمه کړله، د تفهیم القرآن یوه په صبرشاه کې قایمه شوله. نو موږ سره په دې ځای کې دا خانپور زموږ مرکزي ځای دی، په دې ځای کې د حفظ د شعبې د طلباو تعداد دا 27 دی، او درس نظامی کې درس نظامی مطلب په دې مدرسه کې د 4مې درجې پورې کتابونه ویل کېږي، 4مې درجې پورې. ځینې ډېرې لوی لوی مدرسې وي خو هغې کې بس صرف قاعده ناظره حفظي کتاب په هغې کې ډېر کم ویل کېږي. دلته ماشاءالله 4مې درجې پورې کتابونه ویل کېږي. درس نظامی د طلباو تعداد 123 دی، نو ناظرې د طلباو تعداد 103 دی، د قاعدې 79 دی، ټول 332 ماشومان دې ځای کې سبق وایي په دې جومات کې. او په دې کې په دې کال کې به انشاءالله 41 ماشومانو په مختلف درجاتو کې د رابطة المدارس د بورډ نه به امتحان ورکوي، هغې امتحان لپاره داخله کړې ده. رابطې د بورډ نه به 41 کسان په دې کال کې انشاءالله هغوی به امتحان ورکوي. دا د دې ځای کسان شو. ټکني بالا کې زموږ سره موجوده طلبه د شعبه حفظ تعداد 50 دی، او درس نظامی کی 20، ناظرہ 40 او په قاعده کې 45 ټوټل کسان هلته چې کوم سبق وایي نو هغه 155. په صبرشاه کې زموږ سره د حفظ شعبه کې 17 کسان او ترجمه کې 28، ناظره کې 79، قاعده کې 47، ټوټل 170 کسان. دا د دریو ځایونو ماشومانو تعداد چې راجمع کې زموږ سره ماشاءالله 657 ماشومان صبح کې حفظ کې او په دې نور کې دا سبق وایي. موږ سره د حفظ شعبې نه فارغ طلباو تعداد چې کوم دی د لږه موده کې دا 82 دی. 82 حافظان د دې تفهیم القرآن مدرسې نه فارغ شوي، او د درس نظامی نه 166 کسان. او په دې حفظ کې د صبرشاه نه اوس څو ورځې مخکې پروګرام شوی، یو دوه د حفظ
کسان دي او د ترجمې 2 کسان او د ټکني بالا دا پوره تعداد لا دې کې نشته دی. بهرحال دا زمونږ د مدرسې تعداد اوس چې کوم د پروګرام د چا په اعزاز کې شوی دی نو دا دې پروګرام کې زمونږ 113 ماشومان فارغ شوي دي. 113 تاسو مخې ته ناست دي. په دې 113 کسانو کې 13 حفاظ کرام دي. 13 ماشومان په دې کې داسې دي چې هغوی قرآن مجید خپلو سینو کې محفوظ کړی دی او 50 کسان په دې کې ترجمې والا دي چې هغوی قرآن مجید ترجمه سره مکمل کړې ده او 50 کسان په دې کې ناظري قاعدې والا دي. دا ټوټل 113 کسانو یو نوی کیپ دی چې دا مونږه د خلکو ته پیش کوو. والدینو خو به نن د خوشحالۍ نه داسې وي چې زما بچي قرآن مجید یاد کو، زما بچي په ترجمه باندې قرآن مجید ووایي. نو په کوم یو کور کې چې داسې یو ماشوم راشي د هغه بیا خلک ډېر قدر کوي. مور پلار ورته ډېر د مشرانو په نظر باندې ګوري او پکار هم ده چې د هغه قدر وکړي ځکه چې د هغه په وجه باندې به د مور پلار ته بیا انعامات او دا په آخرت کې الله پاک ورکوي، تاجونه به ورته ورپسې رهي. زه د دې محلي د خلکو انتهایي شکرګزار یم. دې مدرسه کې چې څوک تعاون کوي هغه هر چا د خپل ځان معلوم دی چې هغه څومره تعاون کوي کړی دی نه دی کړی. نو د هغوی شکریه ادا کوو او دا د آخرت تاسو د مختلف شکلونو کې اورئ که نه کله سړی په ځان پوه شي چې یاره زه اوس مرګ ته نږدې یم. زموږ سره یو مومند یو پروفیسر و نو هغه به ویوي زموږ مړی خپلې وریجې د خیرات به په خپله باندې ایني. نو موږ وایي څنګه ایني؟ وی هغه وایي چې هغه بیماري او د سیرو طبیعت یې خرابېږي اخر وخت دی. نو خلک یو بل ته داسې سترګې ووایي چې هلکه وریجې پاکوئ سړي معامله ښه نه ده. نو هغه چې وګوري چې واقعي زما خیال دی زه روان یم. دا ټول څیزونه د امان دولت دکان نوکري جایدادونه ځمکې دا به هم دلته وي دا چا سره ځي نه. خو فایدهمند هغه خلک پیدا باندې پوهېږي چې په داسې لار کې ولګوي چې سبا خو هلته یي که نه مرګ نه پس خدا نه کېږي ما پسې دا سرنډه حلال کړه ما پسې هغه خوایي حلال کړه. هغه دی چې ځان پسې په خپله حلال کړي په خپل ژوند په خپل لاس باندې. زموږ دا درخواست دی چې دا فایده که څوک آخرت کې اوچتول غواړي نو موقع هغوی دپاره شته او که څوک نه غواړي نو دا خو د هغوی خپله خوښه ده. موږ به درخواست کوو چې دې مدرسې لپاره که غواړي څوک کسان چې د دې د ځای زیږي انتظام اهتمام وکړي نو ډېر خلک کولی شي خو الله که د هغوی نه کار اخلي نو هغه اخلي چې الله به خپل نظام ښه پوهېږي او که نه اخلي دا به د هغې خلکو بدقسمتي وي او نور کار به انشاءالله چې روان دی. تاسو وینئ دا ماشومان او د دوی والدین او سبقونو کې څه کمی نشته. زه یو ځل بیا خپلو مشرانو کشرانو والدینو د راغلو مېلمنو ټولو انتهایي شکرګزار یم چې زمونږ په دې دعوت باندې هغوی لبیک وي دلته رالل زمونږ حوصله افزایي وکړله او د کوم ماشومان چې فارغ شوي دي د هغوی پلارانو ته د هغوی میندو ته خپل طرف نه د مدرسې د اساتذه کرامو د طرف نه مبارکباد پیش کوم. وما علینا الا البلاغ.